د کافرانو د روحونو د قبض کولو په وخت کې به فرشتي د دوی په مخونو باندې د دوی په شاګانو باندې وهي او دوی ته به وایي چې د الله عذاب تاسو سکی سوځونکي عذاب او دا ستاسو هغه اعمال دي چې کوم تاسو په خپله باندې ځان نه وړاندې رالېږلي دي الله جل شانه په خپلو بندګانو باندې ظلم نه کوي په دغه سلسله کې فرمایي چې د دغه مشرکین مکه او دغه میدان بدر کې مسلمانانو سره مقابله ته راتلونکي د کافرانو مثال هغه د فرعون د آل دی د فرعون د قوم دی او د فرعون نه مخکې چې کوم قومونه تیر شوي دي د کافرانو چې الله تبارک وتعالی دی بیا په خپل عذاب کې راونیو بشک الله جل شانه ډېر طاقتور سخت عذاب ورکوونکی دی او دا ځکه چې الله جل شانه تر هغه پورې د یو قوم حالت بدی طرف ته نه اړوي تر څو پورې چې دی په خپله باندې خپل ځان د هغې مستحق جوړ نه کړي یو نعمت ور باندې شوي وي هغه نعمت ناقدري او ناشکري وکړي او په ده باندې د نعمتونو زوال راشي کدأب آل فرعون لکه چې حال شو د قوم د فرعون د دې مشرکینو به هغه حال جوړېږي چې کوم حال د فرعون او د هغه د حال شو والذین من قبلهم او د هغو خلکو چې د دې نه وړاندې وو کفروا بآیات الله چې دوی انکار کړی د آیاتونو د الله فأخذهم الله فسوني والدوی لرا الله جل شانه بذنوبهم فگناهون ددوی ان الله بشک الله جل شانه قوی دیر طاقتور شدید العقاب سخت عذاب ورکون کری ذالک دا ذکر بأن الله جل شانه لم یکو حس کلنری مغیرا بدلون کی نعمتا اغا نعمت انعمها کم چې دور کړی وي على قوم یو قوم ته حتى يغيروا تردی پر چې په خپل دوی بدل کی ما بانفسهم هغه څه چې دوی د دوی په زړونو کې دي وان الله سميع عليم بشک الله جل شانه اوریدونکي پوهه دی ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمته دا سي هرگز نه چې الله رب العالمین یو کس ته یو انعام ورکړي نعمت ورکړي وي او بیا الله رب العالمین په خپل باندې هغه نعمت دی واخلي دا سني بلکې الله جل شانه چا باندې انعام او احسان او اکرام وکي او بیا انسان د ناشکری په بیماری کې مبتلا شي او د دې نعمتونو ناشکری او ناقدری وکي نو په دې نعمتونو باندې زوال راشي لکه څنګه چې په دې مکی مکرمه خلق باندې رب کائنات یو نعمت کړو لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا رب کائنات په دوی باندې یو لوی انعام او احسان کړو چې خپل آخري پیغمبر امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم محبوب خدا صلی الله علیه وسلم په دوی کې مبعوث فرمایي هغه د مکی مکرمی د بیت الله قرب و جوار دوی ته نصیبو فرمایل سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم معیت او رفاقت او قربت هغه موقع دوی ته نصیب فرمایل او د دوانو جهان سردار هغه سلويخ کاله مبارکه زندگی چې په سلويختو کالو کې د الله د محبوب پیغمبر هغه منور او مبارک ژوند د دوی د سترګو په وړاندې و او دې ظالمانو صرف او صرف د عناد او د ضد په بنیاد باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صداقت او د رسالت د تسلیمولو نه انکار وکړو حالانکه د رب کائنات په دوی باندې لوی دومره لوی نعمت دومره لوی انعام نو لہذا په دوی باندې زوال راغی او دغه مشرکان د بدر په میدان کې د دې سرونه قلم کړی شو او کوی ته وګرځول شو الله رب العالمین د دوی نه د نعمت په خپل باندې نه داغشت بلکې دوی په خپل ځان د دې مستحق جوړ کو چې هغه نعمت باندې زوال راغی نو لہذا د هر نعمت قدم په قدم باندې شکر ادا کول پکار دی
چې کله یو مسلمان د یو نعمت شکر ادا کوي رب کائنات قانون هغه قانون خداوندی دی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید زما د نعمت شکر ادا کوي نو زه به زیاتوم او کفران نعمت مو کو نو بیا په تاسو باندې با زما عذاب هغه سخت نو لہذا حضرات علماء کرام فرمایي چې کله یو مسلمان ته یو مقول کړی شي چې استا یو دعا قبليږي نو چې څو غواړي نو هغه وغواړه یو مسلمان شان داده د یو مسلمان د ایمان تقاضا داده چې دی دا دعا وغواړي چې یا الہ العالمین ما ته د نعمتونو د شکر توفیق را نصیب ځکه چې کچره دا دعا قبول شوه دا سیدې چې گویا کې د دې بنده د دنیا او د آخرت تمام ضرورت هغه پوره شو ځکه چې یو مسلمان ته د نعمتونو د شکر توفیق ملو شو دا دې خبرې علامت دی چې رب کائنات د دنه راضي دی الله سبحانه و تعالی د دنه راضي دی د دنه خوشاله دی چې دته داسي الله جل شانه زړه ورکړي دی چې هغه شکر کول والا زړه دی ذکر کول والا جبه ده او صبر کول والا بدن دی دا د الله رب العالمین په نعمتونو کې لوی نعمتونه دي چې چاته الله رب کائنات داسې زړه ورکړي چې هغه زړه شکر ادا کول والی د الله او داسې جبه ورکړي چې هغه جبه د الله ذکر کول والی او داسې بدن ورکړي چې هغه بدن صبر او تحمل برداشت کول والی دا د الله جل شانه په نعمتونو کې لوی نعمتونه دي نو لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام څومره لوی بادشاہت رب کائنات ول ورکړو ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي رب ما ته داسې بادشاہت راکړي چې په دنیا کې ما نه بعد چاته داسې بادشاہت ملو نشي رب کائنات دعا قبول کړه صرف په انسانانو نه بلکې په مارغانو په جناتو او په زناورو په ټولو مخلوقاتو په فضا خلا هوا په هر څه باندې بادشاہت ولا ورکړه د ټولې دنیا داغه باوجود سليمان عليه السلام دا دعا کوي ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي علي وعلى والدي رب کائنات مال توفیق راکړي چې زه ستاسو د نعمتونو شکر ادا کړم نو دا شکر دا د نعمتونو بیړې ده او ناشکری دا د انسان د نعمتونو د زوال او د ذلت او د رسوایی ذریعہ ده نو لہذا دغه د مکی خلکو باندې الله رب العالمین دا لوی نعمت کړو چې خپل آخري پیغمبر په دوی کې مبعوث فرمایل دوی داغه نه قدرې وکړه ناشکری وکړه نو چې کله ناشکری وکړه په دوی باندې زوال راغی او دا ټول تتر بتر شو صد بدر په میدان کې قتل کړي شو سرداران او یا کسان قید کړي شو او دغه بلال حبشي سلمان فارسی ابو ذر غفاری ابو هريره دغه سي مختلفو علاقونو هغه فقیران درویشان تور سر خپل خپي رب کائنات راوستو د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د رفاقت د پاره د مرګرتیا د پاره او د دین اسلام د نشر او اشاعت د پاره هغه فقیران درویشان قبول کو او دغه لوی سرداران د مکی هغه محروم پاتې شو نو لہذا چې کله یو انسان د یو نعمت قدر ادا کی شکر ادا کی پاغي باندې الله رب العالمین او ته زیاتې او چې کله د نعمت ناشکری وکړو پاغي باندې زوال لازم زړه نه د الله رب العالمین د نعمتونو شکر ادا کول چې هر وخت په زړه کې د الله شکر وي دویم په جواب باندې همیشه د الله جل شانه شکر ادا کول چې الحمدلله په جواب باندې د الله شکر وي دریم عمل باندې د الله شکر ادا کول چې اعمال داس اختیارول د الله جل شانه د احکامات او پابندي چې عمل نه دا ثابتي کې چې دا سړی د الله رب العالمین شکرګزار بنده دی نو دا درې قسمه شکر دی درې ځان کې پیدا کول غواړي علی مسلمان کامیابیږي د سړي شکر او د جبي شکر او د عمل شکر کدا بیال فرعون لک حال شو د قوم د فرعون والذین من قبلهم او د خلق چې دین وړاندې او کفروا بیاات الله چې انکار کړو د آیاتونو د الله فاخذهم الله فسكن ولد الله جل شانه بذنوبهم فغناهم ذی ان الله قوی بشک الله جل شانه ډیر طاقتور شدید العقاب سخت عذاب ورکون کړي ذالک بان الله ذکر چې الله جل شانه لم یکو هیڅ کله نه دی مغیرا بدلون کی نعمتا اغه نعمت
انعمها کم چې دور کړی وي علی قوم یو قوم ته حتی یغیروا تر دې چې دوی په خپله بدل کړي بانفسهم څه چې دوی په زړونو کې دی وان الله او چې الله جل شانه سمیع علیم اورېدونکي پوهه دی کدأب آل فرعون پشان د حال د قوم د فرعون والذین من قبلهم او د او خلقو چې د دین وړاندې وکذبوا بآیات ربهم چې دروغ وګڼل آیتونه د خپل رب فاهلکناهم بیا موږ هلاک کړل دوی بذنوبهم د دوی د ګناهونو په سبب واغرقنا او موږ غرق کړو آل فرعون قوم د فرعون وكل كانوا ظالمين او دا ټول ظالمان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم